ټول په سورت فاتحه کې موجود دي. ځکه چې مضامینو په اعتبار سره قرآن عظیم چې دی نو دا دریو حصو باندې تقسیم شوی دی. په څو؟ په دریو. ټول قرآن په دریو حصو باندې تقسیم شوی دی. حضرت علی سے نقل دا غدا ویلي هغه دا تفسیر کړی دی. او بیا چې دی نو دا حسین علی سے په خپل دا کېدار زیات ترین چیز مضمون بیانېږي نو په دې کې د تخت د بادشاہت بیانېږي. پیږو کړه چې په تخت د بادشاہت باندې چې متمکن دی او قدرت حاصلون کې دی په حقیقت کې الله دی او متصرف مالک متصرف او مختار او کارساز دا ټول او برکت دهنده دا ټول الله تعالی او بادشاہي هغه سره لاس کې ده. تصرفات اختیارات ټول هغه سره دي. دې کې دا بیانېږي په دې حصہ کې. او څلورمه حصہ د سورۃ سبا نواله بیا په سبا ده کنه. سورۃ سبا نواله بیا در اخر د قرآن پورې والناس پورې دا دا دی څوک نو دې حصہ کې الله تبارک و تعالی دې آخرانه حصہ کې دې کې چې شفیع غالب او د قیامت پر ورځ باندې مالک او مختار شفیع غالب هغه الله تعالی دی. ٹھیک ہے بګا پدې کې زیات بحث دې کې الله سلور مضامینا دا ټول قرآن خلاصہ نه چھوڑ دے دا الحمدللہ واخلا تر والناس پورې او په هر یو په اول کې الحمد ذکر شوی ده او د هر یو تاسو ته د هغې اجمالی طریقې سره د هغې موضوع مخوله چې دی کې دا بحث کېږي. نو دا دویم تقریر شو په صورت فاتحه کې څه شی نه دغه یادوم راته دویم کې تقریر ته یادوم. اول خو شبیر احمد عثماني سے بیان وشو دا دویم د حسین علي صاحب دی ادرې بیا وروسته زمونږ د شیخ صاحب هغه بیا بیل دی. پیږي بیان څلورمه د سورۃ سبا نه واخله تر آخر د څه پورې قرآن پورې د دې مرکزی حصہ دا چې دا مضمون مرکزی قیامت پر ورځ باندې مالک او مختار هغه صرف الله تعالی دی. پیږي وکړه هغه مخکې حصہ کې خو درېمه حصہ کې خدا او چې تخت بادشاہي باندې چې متمکن دی په دنیا کې او مختار دی نو الله دی او دا د قیامت دا قیامت تر په دې ورسره ته فرق دار راغی ها دا نو اوس په الحمد کې وسا شه دی دا چې دې کې دا سرور حصے څنګه راګيري دا خو موږ تحقیق په سورۃ فاتحه کې کوو. نو په اوله حصہ کې چې هغه څه شی دی اوله حصہ کوم هغه خالقیت وکړه نو هغه د الله نه معلومیږي الحمدلله چې الله هم ثابت ته اغزاد له چې خالق د ټول مخلوقات وي. پیږي دا په معنا د خالق سره وي. پیږي خالقیت پدې کې ده نو په دا اوله حصہ په کرا ده او دا رنګه بل چې کوم ده حصہ هغه سره
ربوبیت تے رب العالمین رب د عالمین دین دا معلوم شو دیکھیے ربوبیت هم راغی دویمه حصہ د قرآن پدې کې موجود ده په رب العالمین کې الحمدلله کې اول حصہ او په رب العالمین کې دویمه حصہ ٹھیک ہے او بولو او تخت بادشاہت ناغا ایاک نعبد و ایاک نستعین ٹھیک ہے کنا ځکه چې د الله نه امداد وغواړئ او خاص الله له عبادت وکړئ چې د دې په تخت بادشاہت باندې ناست دی پیږه به کنه کوي او بل کما حصہ سلورما چا چې قیامت پر دی اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم پیږه کنه غیر المغضوب علیہم ولا الضالین دا غشره د قیامت رضی الله ما توخه الله مستقیم ده قیامت ٹھیک ہے نو دا سلور والا دا یې دا درې والا درې شو کنه ته دو شو دا سلور دا د دویم تقریر کې سلور یعنی مطلب دا چې سلور والا لپاره بل دو تقریر خودغه شو او دریم تقریر چې نو هغه سره هغه زمونږ شیخ صاحب کړی په سورۃ فاتحه کې لکه دوه دا دوه شو کنه و دې ځکه په سورۃ فاتحه کې ګورئ الحمدللہ رب العالمین مولانا ادریس کاندهلوی رحمت الله علیه وایي چې په دې صورت کې لس سیزونه ذکر شوي دي په سورۃ فاتحه کې او لس سیزونه چې داسې دي چې پنځه هغه تعلق د خدای الله سره لري الله تعالی سره او پنځه بندگانو سره تعلق لري او په قرآن کې هم دغه بیانېږي او دغه لس واړه په دې سورۃ فاتحه کې موجود دي دا مولانا ادریس کاندهلوی رحمت الله لوی مفسر دی او قرآن داسې لګي لکه چې سړی بالکل تبوی چې تاته داسې اوبه کړی دی دا معارف القرآن ادریسی ګورئ علمي بحث ته پکې او قرآن عظیم ډېر ښکلی لګي موږ به هم انشاءالله د هغه په طریقې باندې ربط به هم دغه شان وي تعلیقات په هغه ذکر وي نو شیخ سے فرمایي چې دا لس اسرار دا یعنی په صورت فاتحه کې دا موجود دي دو پنځه چې هغه متعلق دي الله تعالی پورې هغه دا دي الوهیت ربوبیت رحمانیت او رحیمیت او مالکیت دا څه شو پنځه شو دا یعنی الوهیت او ربوبیت او رحمانیت او رحیمیت او مالکیت دا د الله سره تعلق دی پنځه شي نو الوهیت خو دغه نه معلوم شي چې الحمدلله الہ دې کنه الوهیت نه دې کنه نو هغه دې نه معلوم شي او اور پسې ربوبیت ته رب العالمین څنګه دا ربوبیت پدې کې مرادي او رحیمیت الرحمن رحیمیت الرحیم دا پدې کې رااله او دارنګه مالکیت مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین تر اخره پورې نو دا د بندا د الله سره تعلق ته پیګه وکړه نو هغه په دغه ځای کې رااله
अल्हम्दुलिल्लाह और रब्बिल आलमीन और अर्रहमान और अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन ورسې ده کنه او پنځه شذونه داسې دي چې د هغې د بنده سره تعلق دی بنده سره عبادت استطاعت هدایت او استقامت او طلب د نعمت دا شو پنځه شو کنه عبادت استطاعت طلب د هدایت طلب د استقامت او طلب د نعمت دا زمونږ شیخ صاحب دا تعریف دغه کړی تحقیق په دې سورۃ فاتحه کې ایاک نعبد عبادت شدا د بنده سره تعلق لري دا کو بنده به کې عبادت استعانت ها نستعين إياك نستعين استعانت لشو او دغرنگے اور بسے طلب دے ہدایت اهدنا الصراط المستقیم طلب دے ہدایت شو او طلب دے استقامت اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم پیغه وکړه او نو دا دې سره یعنی دغه هغه طلب دو استقامت راغی چې مستقیم ومګه لار د هدایت لار خلاصوخه د هدایت ولګي المستقیم استقامت هم به طلب د استقامت هم راغی او طلب د نعمت صراط الذین انعمت علیہم الله موږ نه غواړو صراط الذین انعمت علیہم لا داخل کو جتا په انعام کړی دی نو دا طلب د نعمت شکر او بردانور انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پیګه په کنه پیګه دا شیخ صاحب سم خپل تحقیق کړی پیګه پیګه دا درې تقریر شو پدې او درې واړه دا په سورۃ فاتحه کې موجود دي په ټول قرآن کې موجود دي نو دې ته ځکه ویل شي ام القرآن او اساس القرآن دې ته ځکه ویل شي دې سورۃ ته دا دې سورۃ یعنی دا شو او سورۃ الفاتحه مکیت وهي 7 آیات اور پسې وایو کنه دا سبا وو ها وایو تم سره وختی ده دا سورۃ فاتحه چې دا مکی د آیات سره چې دا سورتونه به ذکر کیږي بعض با مکی وی بعض او مدنی وی لکه اور پسې سورۃ بقره هغه ته لیکي مدنیه ته پیګه پکا پدې کې دوه قولې مکیه معنا دا چې دا سورۃ دایره قبل الهجرت نازل شوه دی او دا سورۃ چې دا بعد الهجرت نازل شوه دی هجرت نامه کې نازل شوی هغه ته سوي دي شي هغه ته مکی ویل شي او چې بعد نازل شي هغه ته مدنی ویل شي او بعض مفسرین وی چې نه چې مکی هغه ته ویل شي چې په مکه کې نازل شوی قبل الهجرت کې بعد الهجرت او مدنی هغه ته ویل شي د مدینه ته هجرت نه کنه مکه نازل شو خو چې په مدینه کې نازل شوی پیږي نو فرق د دې دغه قول کې دا شته چې سو کوئی چې دا قبل الهجرت نو دا په مدینه کې نازل شي دا صورت قوم باغې ته تسوي مکی وای ځکه چې هجرت نه مخکې نازل شوی دی او کله هجرت نه وروسته نازل شي نو که په مکه کې نازل شي وي نو باغې ته مدني وای ورا صاحب نه صاحب دغه مطلب فرق دا شو
نو د دې وجه نه دا دقل یا ساته پدې کې چې مکی او مدنی دا مطلب یا قبل الهجرت یا په مکه کې نازل شوی فکر وکړه مدنی یا بعد الهجرت یا په مدینه کې نازل شوی هي سبعه آیات دا سورۃ فاتحه دا وہ آیات ده بال اتفاق په تعداد کې اختلاف نشتا په تعین کې اختلاف ته تعین کې وایي بعض علما وایي مفسرین چې دا و آیات د سورۃ فاتحه او بل طرف ته دی بسم الله کې هم د دوی یعنی تنازع چې دا بسم الله جز د سورۃ نه د الحمدلله نه دی کنه ځان ذکر شوی دی پیګه به کنه پیګه نو د دې وجه نه چې دا کله یعنی بسم الله جز د الحمدلله شي نو بیا یو رنگ راړي او چې کله دا جز نشي نو بیا بل رنگ راړي چې بسم الله الرحمن الرحیم دا ځان لشي نو دا ځان له آیات ته او بل اختلاف پدې کې دریم دا هم دی چې بعض وایي چې دا بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین دا یو آیات دی دا بسم الله دا ځان له آیات نه دی مستقل بلکې دا دې سره ټیش دی پیګه وکړه نو دا پدې کې اوس اختلافات دي بعض علما وایي چې دا بسم الله الرحمن الرحیم دا جز دی د سورت نه لکه څنګه چې الحمدلله رب العالمین دی داسې بسم الله الرحمن الرحیم ور سره جز دی مستقل آیات دی نو هغه داغو پرای بیا دا سورت چې دا و آیات نه اضافه ګرځي بیا نو دا د تعین کې اوس اختلاف تخته چې څوک وایي چې دا جز د صورت نه نو هغه صراط الذین انعمت علیهم باندې آیات نه وایي صراط نه چې ځان لري وایي چې جز وایي نو هغه دې تر رسي صراط الذین انعمت علیهم په دې باندې آیات وایي او غیر المغضوب علیهم ولا الضالین دا بل آیات ته چې څوک دا ځان له آیات وی د سورۃ فاتحه نه پیګه به کنه نو بیا هغه پرې خو بیا اته جوړیږي نو بیا هغه په دې باندې آیات باندې نه ودرېږي چې صراط الذین انعمت علیهم باندې هغه دا ټول بیا صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین پر ټول یو آیات وی نو دلته کې یو کم شکنه او الته کې یو زیات چې بسم الله د سورۃ نزان نشو نو بیا شو ها وشو بیا وشو دغه چې الته کې هغه ځان ادا شو او څوک چې دا وایي چې دا بسم الله د جز ده ها کنه نو هغه بیا دې کې صراط الذین انعمت علیهم هغه پولیس خو بیا دا شپږ شو کنه نو دا انعمت علیهم باندې هغه څه آیات وي او غیر مغضوب علیهم تاسان دی ٹھیک ہے کنه ځکه او هغه بسم الله سره یو ده شو دي سره لیکن دې کې اوس بیا هغه بل اختلاف هم راځي بعض علما بسم الله الرحمن الرحیم دا جهرن وي او بعض چې کوم دی هغه خفیتن وي لکه زمونږ مذهب دا دی چې بسم الله موږ رو ویو کنه الحمدلله شروع کو کنه نو باغې کې بیا دا راځي چې موږ دا وایو دا احناف چې بسم الله الرحمن الرحیم چې ته وایي چې دا د قرآن نه جز دی سورت نه جز دی نو پکار دا دی چې بیا بسم الله الرحمن الرحیم دی هم په زور ویلې لکه الحمد چې په زور ویلې کنه
خدا سے بسم الله الرحمن او حالان کې چې دو خلفاء راشدین ټول نه دا ثابت اکابر د صحابه سوم کبار صحابه سوم ردي هغه وی چې بسم الله الرحمن الرحیم او په مازه کې بزور نه دی ویلي هغه بګا بزور نه دی ویلي نو چې بزور نه دی ویلي د دې نه دا پته لګي چې دا جز د صورت نه دی که جز د صورت نه نو نیم آیات پتا بزور به نیم په پرول نو دا خو دا کوم دی کی نه راځي په نو دا د هغه لپاره دا دلیل دی اوبل دا چې هغه هم دا لپاره دلیل وی لیکن هغه دا غیر راویان چې څومره دي صغار صحابه دي کشران او دا کبار صحابه چې څومره چې نبی علیه السلام سره په اول صف کې ولاړو نو هغه ته بسم الله په زور نه راوړی دی پیګه یا ولد والین ته په زور امین ته په زور نه دی اورېدي نو د دې وجنا دا غو دي پر دا دلیل شي پیګه نو دا بسم الله الرحمن الرحیم دا پدې کې دا په زمونږه مذهب دالې چې انعام تعالیهم باندې بمونږ شوکو آیات پورا کو غیر المغضوب علیهم ولا الضالین دا بیا آیات نو و آیاتونه زمونږ هم په شو دا کو په شو دیګه دا 7 آیاتن شو دا ورسې بسم الله الرحمن الرحیم دا د صورت دا پنځم صورت ته په نزول کې د دې نامه کې سلول صورتونه نازل شوي دي او دا پنځم صورت ته سورۃ فاتحه او د دې لکه سورۃ اقرا شو سورۃ مزمل سورۃ مدثر سورۃ نون دا پنځم بیا دا سورۃ فاتحه دا پنځم نمبر او د دې شان نزول د دې سورۃ فاتحه دا ده شان نزول چې نبی علیه الصلاۃ والسلام با یو ورځ راغی او خدیجه کبرا رضی الله تعالی عنها ته فرمایل چې ما باندې یو حالت راځي چې کله ځان نشم شکر سره نه نو ما ته आवाज کیږي غیبی ما ته غیبی आवाज کیږي یا محمد چې غلطه وایي عزت دا غځنه را پاسې نو ما تاسو راشي ما باندې روب راشي راشي نو چې سوا کې دا خبره خدیجه کبرا رضی الله تعالی عنها خو ډېر پاک بنی آدم او هغه عمر هم ډېر نو هغه حوصله افزي وي دی هغه ډېر هغه طبیعت مخربات ابو بکر صدیق رضی الله عنه ځان سره کا تلاشه ورقه بن نوفل تا ورقه بن نوفل دا د عالم ولوي او ډېر تقاضا د دې د ترځوي کېده پرشته کې ورسې او مشر عالم وی هغه لاړ شه د دې تاسو ته چې دا څه چل دی دا څه چل کیږي نو دو لاړه د ورقه بن نوفل هغه نه تاسو کو نو هغه ورته دا فرمایي چې ته دا څه وکړه چې کله چې تا ته आवाज وشي چې یا محمد ته وته ته تسلیم आवाज جواب ورکا کنه او درې کا وته تاسو د مزه ذاته ما پاره کنه نو باندې دا شو چې کله आवाज وته کو یا محمد باندې کې دوی لبیک پیګه جو بس دا سورت شروع شا الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین غیر مالک یوم الدین تا اخره پورې ولد والین پورې دا سورت را نازل شي نو پدې باندې د یې بس هغه غبرهټ د ختم مخکې خو د سلو سورتونه نازل شي کنه
خو هغه کوم په صورت اقرا کې خو په نبی علی السلام باندې پریشانی راغله وکړه بغیر حرا کې ناسو او چې جبرئیل علی السلام اقرا نو دوته چې ما انا بقارئ بیا وته اقرا نو بدریم ځل دخونی وای اقرا بسم ربک الذی سرور آیات دا نازل شو نو بعد مفسرین په دې باندې سوال کوي چې کله نبی علیه السلام باندې دا حالت تیر شو نو دا په دې وخت کې څنګه دا چې غیبی आवाज به ته کې دې به خبروي دا هغه نو مفسرین دا جواب کوي چې دا څه محاله خبره نه با اول ځل باندې هغه غبرایت روزه هغه بشرو انسانو او هغه ملکو د بشریت نه عیسی مایل کېږي ملکیت ته نو هغه په اثر ورځي ٹھیک ہے نبی علیہ السلام باندې چې کله وحی نازلېدل نو کله انسان په شکل انسان به ورته راغی نو اسانه به کله په دغه په مچۍ په شکل بم مونږ به کېده په وخت کې کله به ملائک په خپل شکل کراله چې په خپل شکل کې به نو هغه به غبراوېده بیا ډېر ځای نو دا خو بشر دی د خو خامخا ده کې خدا دغه پیدا کېږي نو دا په دې کې دې ځکه غبراو شي چې یاره دا یې زه داسې روان یم ما ته چغې والی شي نو زه دې بیا چې ورقه راولې ته ورقه بن نوفل ځکه چې هغه خو د هغه نه خو داسې شاګردي نه کوله چې شاګردي کوله یا طبیعت کو پوهېږې خو معلومات یې کول تجربه کارو او پاغې سره یعنی هغه تسلي وشوله پته ولګېدله چې دا اواز چې دی نو دا من جانب الله دی دا یعنی دغه نه ځکه سورت فاتحه نازل شو که نه پوه نه شوی په مطلب باندې نو د دې وجې نه دا اعتراض څوک نه شي کولی په دې اچھا جی دا بسم الله الرحمن الرحیم نو دا چې دو پنځم نمبر شو دا د په نزول کې په دغه ترتیب سره الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین او نور دا درې تحقیق هم تاسو ته پدې کې وکړو باقی دا بسم الله الحمدلله هو دا دغه وجوهات هم بیان شو او الحمدلله یعنی جنس حمد او د جنس حامدانه په جنس زمانہ کې لله دا ټول الله لري دا لام د پاره د اختصاص دی الحمدلله رب العالمین او دا بسم الله چې کوم په دغه طریقې سره دا بے جارا دا بے اسم اللہ دی بے اسم اللہ حمزہ پر درج کے ساکت شعر دی بے اسم اللہ الرحمن الرحیم فنوم دا اللہ باندې زه شروع کوم نو دا بے جارا دا او اسم چې دی نو دا مضاف ته الله تا دا مضاف ته الله تا موصوف ته دا الله ٹھیک ہے اسم مضاف ته الله مضاف الیه دی او موصوف ته او دغه یو صفات رحمان دی بر رحیم دی دا صفات سره د موصوف نه دا څه شو دا د دې مضاف الیه شکنه د مضاف ته مضاف سره مضاف الیه دا بیا متعلق شپ به پورې بسم الله دا به یاره ده کنه نو بیا دلته کې تا عامل پکار دی چې متعلق شي دا بسم الله الرحمن الرحیم هغه پورې نو دیک تب بیا هر ځای کې بسم الله وایي نو هغه مناسب به ورته تقدیر را باسي دا عامل پیګه به کنه متعلق نو تب بدل کې دا وایي چې اقرأ باسم الله تعالی پیګه به کنه لولم زپنوم د الله تعالی باندې یا یو شیش کې شروع کوي اشرع باسم الله تعالی پیګه به کنه
نو هغه مناسب به هغه ځای کې عامل ورته راوباسي. نو دلته کې به داسې دا شي چې یعنې زه لولم نوم د الله تعالی چې رحمان او رحیم دی بیا او الحمد کې خو الف لام جنسی دی. الحمد مبتدا دا جار مجرور دی لله او دا رب العالمین دا صفت ته رحمان الرحیم هم صفت ته دا ټول صفات دي. الحمدلله ټول ثنا صفت خاص الله لري رب العالمین چې دې رب د مخلوقات دی مربی د مخلوقات دی هغه خالق دی الله تعالی هغه لپاره ثنا ده او رب العالمین چې دې مربی د مخلوقات دی. آسے رب الرحمن دا صفت رب دی رب العالمین هغه مجرور دا مجرور دی. الرحمن چې دې انتہائی رحم والا دی. الرحیم چې مهربان رحم والا دی. رحمان پر نسبت سره رحیم ته دې کې مبالغه زیاته ده. دا دواړه صيغې د مبالغې دي. نو دې کې اوس هغه چې دا یعنی تصو کې دنا دې صورت ته بیا تصو وای مسأله کنه چې مسأله ورته وای کنه لکه یو نومي مسأله وکنه نو بیا به دا راوباسي به ورته چې قل الله تعالی وایا بسم الله الرحمن الرحیم. دا طریقې زده کړه سوال چې کله سوال کوي نو بسم الله الرحمن الرحیم به وای بیا به وای قل الحمدلله رب العالمین. دا علامه سیوطی سے ټول دا ورته قل راوخل. قل مالک یوم الدین دې طریقې سره نو دې وجه ته صورت مسله دي شي. رب العالمین چې د مربی او پالون کې ټول عالم دی. عالمین جمع د عالم دا عالم ما سوا الله ته ویل شي. د الله نه علاوه چې څومره مخلوقات ته هغه ته عالمین ویل شي. او الله په ذات دی. هاشه رب الرحمن چې دی مهربان دی. الرحیم چې دی انتهایی مهربان دی. نو دا یعنی دې کې هدایت ته اشاره شو. مالک یوم الدین دې مالک ته د ورځې د قیامت د جزا پیږي او دې جزا او سزا دې ورکې دا د آخرت دا دې کې هغه ته اشاره شو. مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. خاص تا نه امداد واړو عبادت کو مونږه خاص تا ته عبادت بندگی ستا کو و ایاک نستعین خاص تا نه امداد واړو یا الله. او نو دا سار ټول صفات دا ستا دي الله تعالی ټول ستا سے پناہ بلندی و پشتی توی ہما نیس تند آنچه هستی توی بس تو سستا دے پر پیگے بجانا. مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. خاص تانا عبادت تعالی عبادت کو منگا دیکھ دا نعبد ایاک ہو کنا مفعول مقدم شوی دے دا عامل باندې نعبدو باندې مفعول دی دا او دا نه کې ایاک نستعین خاص تا نه امداد غواړم نو دا ایاک مقدم دی په نستعین باندې ولې تقدیم د دو وجو نه راغلی دی. یو خو د دې وجې نه چې دلته کې دا سجه راتلله په نون سره سجه ده که نه. مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین یا بل دا چې دا تخصیص پیدا کوي. تاسو ویلي چې تقدیم ما حقه تاخیر مفید د